وی د یو کس په نیکی او بدی برابر شي. الله تبارک و تعالی ورته ورشه ځان له یوه نیکي وګوره جو بیړی به دې پار شي. وی دی به ډېر خوشحاله شي چې یوه نیکي څخه دا خو ډېر آسان کار دی. دی خو به د دنیا حالت ته ګوري. نن دوست په کار راځي، پلار په کار راځي، مور په کار راځي. دی خو به وایي چې یوه نیکي څه خبره ده، ډېر په خوشحالۍ به روان شي. وی لا بړ شي خپل دوست ته به وایي چې یوه نیکي په کار ده، هغه به ترې انکار وکړي. لا بړ شي پلار ته به وایي یوه نیکي په کار ده، هغه به ترې انکار وکړي. وی خپلې مور له به راشي، اتعرفوني، مور ته به وایي چې ما پیژني، مور ته به وایي ما پیژني. مور به ورته وایي آو ته زما هغه بچې که نه چې په ګېډه مې بار کړی وي او دنیا تکالیف مې ستا دپاره برداشت کړي وو، هغه یمه که پیژنم دی. مخکې ذکر شو یتعارفون بینهم، دی به د یو بل سره تعارف کوي، پیژنګلي به کېږي. دی به ورته وایي چې ودې پیژندلم، مور به وایي او ومې پیژندل. وی به مور یوه نیکي په کار ده. وی مور به ورته وایي چې لرې شه مانه اپله شه، زه چې تا له نیکي درکم زه به څه کومه، زه چې تا له نیکي درکم. دی به د هغه ځای نه ناامیده را روان شي، د یوې نیکۍ دپاره به په میدان محشر کې ګرځي، هغه به پیدا نشي. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه. دی ټولو نه به تښتي یو بل نه به خلق ته. لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه، د هر یو بنده به یو شانی، د هر یو بنده به یو حالتي چې دی به د بل نه بې پروا کوي، د ده سره به د بل فکر یي نه. دی به وایي که زه د نیکي ورکم زما به څه کي. لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه، هر یو تان دپاره به یو شانی چې د بل فکر به نه کي او د ځان په فکر کې. نو لفتدت به، الله وی دی به فدیه ورکړي. و اصر الندامت، او دی به پټه کړي هغې خپېمانتیا لره چې کله وویني عذاب، چې دی به بیا دا خپېمانتیا د بل نه پټوي چې د ده ګناه ښکاره شي او به دی را باندې خبر شو، ځان به پټوي د یو بل نه. وی به چې زه اوس د ده نه پټ شو او ده ته شرمنده نه شو. یوم التغابن، د ګټې او د بیلات ورځ ده. وقضی بینهم بالقسط، فیصله به وکړلی شي په مابین د دې کې په انصاف سره. چې کله دې عذاب وویني د یو بل نه به پټېږي چې دی را باندې خبر نشي، دی را باندې خبر نشي. د دنیا د ملامتیا نه څنګه هر سړی یریږي، ملامتیا د آخرت ملامتیا ده. الله دې چې د تمام امت مسلمه حفاظت نصیب کړي. الله دې چې زمونږ د ټولو بالخصوص الله دې چې زمونږ حفاظت نصیب کړي. د دې قرآن په برکت، د دې قرآن په برکت دې الله زمونږ حفاظت نصیب کړي. وهم لا یظلمون، او په دې باندې به ظلم نشي کېدلی، هیچا سره به هم ظلم نه کېږي. فرمایي قل ارأیتم، ووایه ورته ای زما خوږه حبیبه، ارأیتم خبر را کئ ماته، ان اتاکم کچرې راشي تاسو ته عذابه عذاب د الله، بیاتن د شپې او نهارن یا د ورځې، ما ذا نو څه شی دی، یستعجلو چې زر غواړي منه د دې عذاب نه المجرمون مجرمان. ثم آیا بیا هر کله، آیا بیا اذا ما هر کله وقعا چې واقع شي دا عذاب راشي، آمنتم به نو تاسو به ایمان راوړئ په دې سره. دې ته به وویلی شي الآن اوس ایمان راوړئ، وقد کنتم به تستعجلون، په تحقیق سره وای تاسو مخکې د دې نه په تلوار سره طلب کوونکي د دې. ثم قیل بیا به وویلی شي للذین هغې کسانو ته ظلمو چې ظلم یې کړی دی، ذوقوا عذاب الخلد، اوسکئ عذاب د همیشوالي، هل تجزون الا ما بما کنتم تکسبون، نشي درکولی تاسو ته، نشي درکېدلی تاسو ته بدله
الا بما مگر د اغه عملونو کنتم تکسبون چې تاسو به کول ويستنبئونك او دی تپوس کی ستانا احق هو چې آیا حق دی دا عذاب قلت ورت ویا ای او وربی زما دی قسمی پخپل ربانی انه لحق چې بشک خامخا دا عذاب حق دی وما انتم بموجزین او نه تاسو بچ کون کی خپل ځانونو لرا ولو ان لكل نفس کچریشی د پاره د اغه نفس ظلمت چې ظلم کړي شرک کړي دي ما اغسو فی الارض چې پزمکه کې دي لفتدت به ندی بپیدی ورکی په اغه سره واصر الندامتا او پټ بکی اغه پیمانتیا لرا لما راو العذاب چې کله دی اوینی عذاب وقضی بینهم بالقسط فیصله به وکړلی شي په مابین د دې کې په انصاف سره وهم لا یظلمون او په دې باندې به ظلم نشي کېدلی